أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم سورة البقرہ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 62 تا 64 پدیشات دریو رکوع کې د بنی اسرائیلو بد عادتونه بد عملونه او په بعض موقع باندې هغوی ته په دغه بدو عملونو باندې د ورکړې شوي سزاګانو او د الله د طرف نه د ورکړې شوي نعمتونو ذکر وشو. ممکنه ده چې د یو مسلمان په ذهن کې په خیال کې دا سوال پیدا شي چې دا بنی اسرائیل دومره بدبخته بدنصیبه او ظالمان خلق تیر شوي دي چې دوی د پیغمبرانو په شانتي پاکي هستیانې وجلې او شهیدان کړي دي، نو آیا د دویم د بخنې څه امکان شته؟ الله به دوی وبخي که به نه بخي؟ که دوی توبه وباسي نو آیا توبه به د دوی قبول شي او که نه؟ او دا ممکنه ده چې د دې یهودیانو په خپل زړه کې دا خیال پیدا شي چې مونږ دومره بد عادتونه او بد عملونه کړي دي چې پیغمبران هم شهیدان کړي دي او د الله هم دومره نافرمانۍ کړي دي او مونږ ستومانه یو توبه ویستل غواړو ایمان راوړو، نو آیا زمونږ د معافی څه گنجایش او امکان شته که نه؟ الله به مونږ وبخي که به نه بخي؟ نو په دې آیت کې الله جل شانه د دې سوال جواب ذکر کړی دی. که څوک مسلمانان دي که څوک مؤمنان دي ایمان یې راوړ دي، ان الذين آمنوا والذين هادوا که یهودیان دي څوک والنصارى او که څوک عیسیان دي، که څوک په عیسائی مذهب دي که په یهودي مذهب دي، والصابئین او که څوک صابئین دي صابیان. دا صابئین کم خلق دي؟ د صابئینو متعلق پورا وضاحت نه قرآن پاک کې ذکر شوی دی او نه په احادیثو صحیحو کې. په دې وجه باندې د مفسرینو حضرات او د علماء کرامو په دې خبره کې اختلاف دي چې صابئین کم خلق دي. یو قول دا دی چې صابئین هغه خلقو چې دوی د ستورو عبادت کوونکي وو، کواکب پرست ستاره پرست خلقو. که دا خبره صحیح شي نو بیا صابئین مشرکان دي، د ستورو عبادت کوونکي شرکون کیو د الله سره، نو بیا دا د مشرکانو په ډله کې داخل دي. یو قول دا دی چې دا هغه خلکو چې دوی د الله تعالی په نازل کړي شوي کتابونو کې تحریف کړیو او د ځان نه جوړې کړي شوي مسلې په هغې کې وردن نه کړې وي، ځان دپاره خپل احکامات او خپلې مسلې جوړې کړې وي او هغې د الله په کتاب کې وردن نه کړې وي او ځان د پاره یو خپل شریعت جوړ کړي او پاغي باندې عمل کولو، او نامه اغستون کې د زبور وو، د زبور کتاب طرف ته خپل نسبت کولو چې مونږ په زبور باندې عمل کوونکي وو. اوس که دا خبره صحیح شي نو بیا صابئین د یهودیانو او د عیسیانو په شانتي اهل الکتاب دي، مشرکان بنوي. څنګه چې یهودیان اهل کتاب دي، تورات لستون کې دي، عیسیان اهل کتاب دي، انجیل لستون کی دي، دغه سبا صابئین هم اهل کتاب وی، زبور لرا لستون کی خلق دي. او بعض علماء پکې نور مقال ذکر کړي. نو الله تعالی ارشاد فرمای که څوک مؤمنان دي که يهوديان دي
که عیسیان دی او که صابئین دی هر ډلې والا چې څوک دی من آمن بالله چې ایمان راوړي د الله په ذات باندې والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې د الله په ذات ایمان راوړي په قیامت باندې ایمان راوړي حشر نشر باندې وعمل صالحا او توبه وباسي د دغشت ګناهونو نه يهوديت پرېږدي عیسیت پرېږدي صابئیت پرېږدي او کامل مؤمن او مسلمان جوړ شي فلهم اجرهم عند ربهم نو الله وی د دوی اجر د دوی د رب په نسبت باندې تیار دي الله وی زه به ول اجر ورکما الله تعالی د دوی د کامیابی او د دوی د توبې گنجائش را پیدا کو په دې آیت کې یهودیان اگر چې دومره ظلمونه کړی دي عیسیان اگر چې دومره نافرمانه کړی دي خو الله وی چې توبه وباسي او ایمان راوړي نو قرآن کې الله ارشاد فرمای الله ولی المؤمنین الله د مؤمنانو دوست دی پښتانه وای مړه چې خپل غلطی مني نو زما وسره سره پټي شریک دی او چې خپل جرم مني بس ما معاف کړی دی الله وای چې توبه وباسي او ایمان راوړي او ما ته سر ټټي کامل مؤمنان جوړيږي اوس په ورله توبه قبول کم خو چې توبه وباسي او معاف پکم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نه په دوی باندې سيروي ولا هم يحزنون او نه به غمجن کیږي یعنی نه به په دنیا کې سيروي نه په آخرت کې غمجن کیږي د جهنم ته د غورځېدو یره او دا غم به نه وي د الله تعالی د عذاب نه په امن کې شي په دې آیات کې د مؤمنانو د ذکر ضرورت نه ځکه چې مسلمانان خود مخکې نه ایمان راوړي دي کنه پکار داسې و چې صرف يهوديان عیسیان صابئین یې ذکر کړو دا مسلمانان یو سره ول یو ذکر نو وی دي کې د مؤمنانو لوی شان او عظمت بیانولو طرف ته اشاره ده او د دې مثال داسې دي کنه یو باچا یو اعلان وکي که څوک زمونږه موافق دي او که مخالف دي خو چې زمونږ په قانون او په آیین باندې عمل کوي هغوی ته به مونږ دونه انعامونه ورکو نو چې موافق کم خلک دي او د دې باچا د پاټۍ کم خلک وي هغه خو اسم قانون منونکي وي که نه خو دې صرف اعلان کوي که موافق دی او که مخالف دی مطلب چې هر څوک دی که زمونږ بادشاهت مني او که نه مني که زمونږ سره دوستانه ده او که دشمني ده خو چې دا اختلافات پرېږدي او راځي زمونږ په آیین او په قانون باندې عمل کوي هغوی دپاره دومره انعامات دي دقسې الله تعالی دلته دا مؤمنان ذکر کړي دي د دې سره وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ورپسې په دې دوه آیتونو کې اوس بیا د بني اسرائیلو ذکر کیږي شاته رکوع کې ذکر تیر شوی چې بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته وی چې مونږ د تورات څنګه ومنو چې دا د الله کتاب دی نو موسی علیه السلام د ځان سره بیا کسان کوهی تور ته بوتلل الله وسره خبرې وکړي بیا دوی وی نه دا اسنه چې موسی دا تا د غر نه خواصو کینولې او د आवाज غوي کړي نو موسی علیه السلام ورته یقین بم څنګه راځي وی الله مونږ ته راخکاره شي چې مونږ الله وینو نو الله وته په قهر شو او یا وانه په غزه کې مړ شول بیا الله تعالی د موسی علیه السلام په دعا دوباره را ژوند کړل قوم ته راغلل قوم ته وی الله تعالی را سره خبرې وکړي دا تورات د الله کتاب دی خو الله راته وی که پکې دا سګران راګران وي او عمل پې ته مشکل وي نو خیر دی هغه پکې پرېږدي دا خبره پکې دوی د ځان نه را جوړه کړه نو قوم وی چې دا خو تورات چې هغوی وکتلو نو دا ډېر سرکشه قوم د دوی دپاره سخت احکامات نازل شوي په هغې کې نو قوم وی دا خو ټول کتاب ګران دی مونږ په تورات عمل نشو کولی موسی علیه السلام ته وی دا کتاب یو سو آسان کتاب راله راوړه آسان کتاب اول یې وی کتاب راوړه چې راوړو وی دا ګران دی آسان کتاب راله راوړه نو الله جل شانه په دا کوه تور غر فرشتو ته وی دا غر اوچت کې په دوی باندې دوی په میدان تیه کې موجودو دا غر په داسې اوچت کو او د پاسه پیونو فرشتو ځوړن کړي په او موسی علیه السلام ته الله وحی وکړي دی قوم ته دی وایا چې دا کتاب منه کدا غر در باندې را خلاص کما نو دوی چې دا سیو قتل لکه زمونږ په دې سر چې د ریاض را خور شي د قصې په دا غر په خپل سترګو لیدو نو چې دوی لیدل چې دا غر خو را باندې اوچت کړی دي او را خلاصي را باندې نو زر په سجده باندې پریوتل او چې کړي وی آمنا مونږ منو ایمان هم راوړي دي منو او زمونږ خو سجده داسي وي چې مونږ سجده کو کنه نو دا تندی او دا پوزه لګو نو دوی په دقه ځای کې
چل ول کولو دا سجده چې لګوله نو دا یو مخ یې داسې په دې ځمکه باندې ښودی او په دې یو سترګې داسې بره کتل دی غر طرف ته چې په رښتیا را باندې راغورځوي کاسې ګپ را سره لګوي داسې بدبخته خلک وو هغه سجده هم داسې په ډرامو کې او په داسې انداز کې لګوله نو دغه وخت کې وی ایمان راوړو او منو نو الله تعالی فرشتو ته حکم وکړو غریته واپس اخوا کو نو دې ځای کې الله تعالی بیا دغه خبره ذکر کوي وإذ أخذنا ميثاقكم کم وخت چې تاسو نه مونږ وعده واخیستله چې دا پیغمبر به منې او دا کتاب به منې ورفعنا فوقکم الطور او ستاسو د پاسه مو دا کوه طور غر اوچت کړلو خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیه لعلکم تتقون تاسو په دې کتاب کې چې کوم احکامات تاسو لپاره نازل شوي دي او الله را لېږلي دي بقوة دا په قوت په مضبوطیا سره ونیسئ یعنی صحیح طریقې سره پې عمل کوئ کاملې طریقې سره او مضبوطیا سره پې عمل کوئ هسې ټوکې ټقالې مه کوئ واذکروا ما فیه لعلکم تتقون او په دې کې چې ما ستاسو لپاره کوم احکامات الله وی نازل کړي دي هغه یاد کې واذکروا یاد یې کې لعلکم تتقون نو تاسو به پرهیزګاره جوړ شئ او تاسو به بچ شئ په دنیا کې هم د الله د عذاب نه او په آخرت کې هم د الله د عذاب نه او د دې نه پس هم ثم تولیتم من بعد ذلک د دې نه پس هم تاسو مخ وګرځولو انکار یې وکړو د دې نه پس هم بیا دوی څومره نافرمانۍ کړي دي ورپسې په دې لاندې ایتونو کې را روان دي چې نافرمانۍ یې وکړې الله ته شهادوګان او خنزیران جوړ کړل نو د دې نه پس هم ثم تولیتم من بعد ذلک تاسو مخ وګرځولو انکار مکړلو فلولا فضل الله علیکم ورحمته الله وی دا در باندې زما فضل او زما رحمت در باندې چې د موسی علیه السلام په شانتي پیغمبر می دا کې پیدا کړو د هارون علیه السلام په شانتي پیغمبر می در کې پیدا کړو نو دا می در باندې ډېر لوی فضل او رحمت او کدا فضل او رحمت می در باندې نوي او رحم او کرم می در باندې نو کړي لکنتم من الخاسرین نو تاسو با د خساره مندون کی او د تاوانیان نه وي دا سي تاوان باندې باخته شوی چې په دنیا کې بم برباد شوی او په آخرت کې بم برباد شوی ان الذين آمنوا بشک اغه خلق چې مؤمنان دي ایمان یې راوړ دي والذین هادو او اغه خلق چې يهوديان دي والنصارى او چې عیسیان دي والصابئین او چې صابئین دي من آمنا سوک چې ایمان راوړي بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پرواز د آخرت باندې وعمل صالحا او نیک عمل وکي فلهم اجرهم نو بد دوی د پارا اجر د دوی عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف عليهم او نبوي سير پدوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن کیږي وَإِذْ أَخَذْنَا او یاد کې هغه وخت چې واغستل مونږه میثاقکم وعده دستاسنا ورفعنا او اوچت کړو مونږه فوقکم الطور ستاسو د پاسا کوه طور خذو دلته پکې یو ټکی محذوف دي دا غرم در باندې اوچت کو او بیام درته اووي چې اونې سه دا کتاب او واخلې دا کتاب ورفعنا فوقکم الطور او اوچت کړو مونږه ستاسو د پاسا کوه طور او تاسو تم اویل سم اویل خذو واخلې تاسو ما هغه څه آتیناکم چې مونږ تاسو ته درکړي دي بقوت په قوت سره په مضبوطیا سره وذکروا او یاد کې ما هغه څه فيه چې پدې کې دي پدې کتاب کې لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو متقیان جوړ شئ لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو پرهیزګار شئ لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو بچ شئ ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړولو مخ مو ګرځولو من بعد ذالک رستو د دینا
फलौला फज़लुल्लाहि पस कचरता नबी फज़ल दा अल्लाह ताला अलैकुम पता सुबानी व रहमतुहु और रहमत दा अल्लाह ताला लकुंतुम मिनल खासिरीन नुवे बतासो द खसारा मुंदुन किना लकुंतुम मिनल खासिरीन नुवे बतासो द तावानियानुना। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।